كم ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويستوي الأمران الرفع والنصب فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا تفاوت في مثل زيد قام وعمرا أكرمته. وقشي ورتلك برو قري بيان على شريطة ما أزمر عامله على شريطة التفسير جاريو هغه کې موږ اول نمبر د هغې تعریف کړو او بیم دیو نمبر ولا څلور اقسام ذکر کړو او دریم باس کې ویلو چې کوم اسم په مزان د ما عزمر عامله کې واقع شي نو کله رفع اولاوي دو صورتونه ول ذکر کړو عنواناتو په اعتبار سره او کله نسب اولاوي دا غیر باره و صورتونه ذکر کړو. نن را تر دې خبره بیان کړي کله کله داسي چې دغه اسم مذکور کوم چې په مزان د ما عزمر عامله کې واقع وي پدې کې رفع او نصب دواړه برابر وي. رفع ورکول شي ورته او نصب ورکول شي ویږي په دا کله چې داسي ترکیب وي زيد قام وعمرا أكرمته زيد قام وعمرا أكرمته توجهي زمن مسألة بعمرا كده عمرا أكرمته كي دا عمرا مزان دما أزمر عامله كي واقع دي رفع ونصب دوار بالكل برابر دي چالم بچا ترجیح نشتا. دي ترکیبنا مراد هرغه ترکیب ده چې کوم اسم په مزان د ما عزمر عامله کې واقع وي دا غینه مخ کې داسې جمله اسمیه وي چې خبره جمله فعلیه وي. د دې ترکیب نه مراد هرغه ترکیب دی چې کوم اسم په مزان د ما عزمر عامله کې واقع وي لکه زید قام وعمرا یادو چې د دې نه مخ کې داسې جمله وي چې هغه زید قام ده چې وی جمله اسمیه زید مبتدا وقام خبر جمله اسمیه خو خبر جمله فعلیه وی لکه قام فعل او ضمیر بغیر فاعل نو جمله فعلیه ده. تاسو په یوه شولې په دې وخت کې عمرن زید قام وعمرا عمرن دا دواړه بالکل برابر دي رفع او نصب ورکول کې ولی برابر دي توجه جی ک عمرون یو ایو جمله اسمیه به جوړو نو مخ کې په اعتبار د کبرا سره پوره جمله اسمیه د زیدون قام نو هغه د مناسبت په وجه به جمله اسمیه عطف شي په جمله اسمیه باندې کله مکمل زیدون قام عطف کو نو به عمرون ویل بکار دي او کچري صرف قام معنی عطف کو نو قام جمله فعلیه ده نو بدغه صورت کې عمرن ویل بکار دي چې دام جمله فعلیه شي اکرمت عمرن شي نبي بعاتب د جمله فعلیه په جمله فعلیه باندې راشي پوه نه شولې به نو زید قام وعمرا کی خبره ده کعمرون وایو مکمله به جمله اسمیه شي او دې صورت کې بعاتب کو بچا په زید قام پوره جمله اسمیه باندې او کعمرن وایو به جمله فعلیه شي اکرمت زیدا امرا بشي په دغه وخت کې به عاتب شي په جمله فعلیه چې هغه څوک ده اقامه ده نه پیږي ځینې کسان نه پیږي تاسو رسې کنه خلک لګ څګوري کنه چې بار بار ویلو پن نه کوي ګورې دا ويستوي الامران او برابر دي دواړه امرونه رفع او نصب. اعتراض څنګه برابر دي وجود کې یادې چې به یو حرف رفع او نصب دواړه راځي برابر دي دا څه ونشي کېدلی چې په یو حرف باندې رفع او نصب دواړه په یو ځل راشي. نو علامه جواب کوي نه اختیار کې برابر دي متکلم ته اختیار دی څه کوي رفع او نصب فللمتکلم متکلم ته اي اختار اختیار دی کل واحد منهما هر واحد په دې دواړو کې بلا تفاوت بغیر د تفاوت په دې ترکیب کې په مثلی زید قام وامرا اکرمته ما ول د دې ترکیب نه هرغه ترکیب مراد دی چې کوم اسم په مزان د موزمر عاملو کې واقع وي دا غینه مخ کې داسې جمله اسمیه وي چې خبرې جمله فعلیه وي داسې ده کنه
ای عنده او فی داره الک عنده او فی داره بور سره ویخه او که دا ور سره ونه وی نو ګره به لانجه جوړیږي به په صغرا باندې عتب نه صحیح کیږي د عمرا اکرمته عطف او مکمله جمله په زید قام چې کبرا د دغه په دې عتب هم صحیح دی او په صرف قام هم صحیح دی چې صغرا ده د سیده کنه خو که په صغرای عتب کې به ور سره عنده یا فی داره وغیره روباسي ولی ځکه دا قاعده ده چې کله خبر جمله فعلیه وي کله چې خبر جمله وي باغی کې عائد او ضمیر ضروری دی چې مبتدا تراجی مخکې در شوی وکنو د سیده نو چې کله زید مبتدا شو لقام خبر شو او عمرا اکرمته په قام عطف کې نبی عمرا اکرمته هم خبر وي د بار د زید قام بهم خبر وي عمرا اکرمته بهم خبر وي نو عمرا اکرمته کې وس عائد پکار دی چې زید تراجی وي اغه نشتري اکرمته کې خو ضمیر امر تراجی دی اشتري عائد نبی ور سره عنده یا فی داره وی چې زید ته ضمیر راجی شي کنه پوه نه شو ای عنده او فی داره ونحو ذلك والا كدسي ونوايو لا يصح العطف على الصغرى صرف بقام عطف نه صحیح کیږي وللعدم الضمیر ضمیر ببکنوي مان داد ای یستوی الامرانی برابر دي دواړه امرونه رفع و نصب فيما بارغ ترکیب کی اذا وصفت الجمله التي وقع فيها الاسم چاتب شي جمله کما جمله التي وقع فيها الاسم چا کی شي واقع دغه اسم مذکور کم چې په مزان د موز مې عاملو کړي دا عتب شي دا جمله عتب شي په چا عتب شي على جمله پداسي او جمله باندې ما څه تعبیر کړو پداسي جمله اسمیه باندې چې خبره فعلیه وي د څه وکنه او دیو څه وي چې پداسي جمله عتب چې ذات وجهین وي مکمل توګه باندې جمله اسمیه وي او خبره جمله فعلیه وي ذات وجهین ای جمله اسمیه داسي جمله اسميه وي خبرها جمله فعليه دا ما ویلو کنه خبر جمله فعليه وي فيصح رفعه امرنا ویل شي ولي بالابتداء مبتدا به جوړ کی کنه ونصبه كما ده څنګه پرې نه ويصح فيصح نصبه نصب جائز دي امرا بتقدير الفعل اكرمت امرا به والوجهان مستويان دواړه وجه برابر دي ولکه هر یو معنی عتب کې مناسبت راځي کبرا باندې رفع ورګه جمله اسمیه به جمله اسمیه سره مناسبت شي او که قامه صغرا باندې کې نسب ورکه هغه مې کې به مناسبت شي لحصول التناسب فيه ما ذکر تناسب حاصل له بدواړو کې هغه داسې چې ففي الرفع تكون اسميه کچری رفع ورکو امرون وایو جمله اسمیه بشي په دې صورت کې فتوتف على الجمله الكبرى بجمله كبرى بعد بشي چغه مکمل زید قام ده وغه جمله اسمیه ده وهي اسمیه وفي النصب وكنصب وركو امرا هو تكون فعليه بجمله فعليه شي او بدغه صورت کې فتوتف على الصغرى صرف قام معنی بات وي وهي فعليه وغه فعليه ده نو دواړه برابر شو کنه شو اته تخو خراب کوم یا تفکه اوس که څوک اعتراض وکي تاسو لږ متوجه شي چې وای دلته رفع اولاده ولکه چری امرون وایو محذوب خريق سیبه بکرانی شي نو سلامتیا به د حذف نراشي او د اولاده نو که امرن وایو حذف به پکې منو او که امرون وایو حذف به پکې نوي نو کوم یو اولاده چې حذف پکې نوي چې د حذف نه سالم یا اولاده نو رفع اولا شو کنه جواب دار دا خبره دی بالکل ټیک ده درفه د اولاد غو وجه ده حزم نبی محفوظ شي خود نسب د اولاد وجه مشته کنه هغه دا چې قام نزدې ده په مقابله د زید قامه کی عمره ته چې قامت عمر نزدې ده عمر ورته زید قامه نه دی راځي کنه کته ته به اعتراض وکړي چې دا خودواړه برابر دي زید قام او د امر منځ کې څه فاصله نشته او د قام امر منځ کې فاصله نشته ډول څه شو برابر شو جواب اداري به انتها کې خو امر سره دواړه متصل دي سیدا
جمله اسمیه په قام میم باندې ختميږي او قام جمله فعلیه په میم ختميږي ډایرکټ پسې امرن دی نو انتها کې امرن دواړو سره څه یو شان دی خو ابتدا ته کواړو نو به قام نږدې دی امر ته ځکه زید قام کې زید نه شروع کیږي زید او قام جمله فعلیه د قام نه شروع کیږي قام او امر قامت ابتدا په اعتبار سره نږدې دی نه دی نږدې یو د قام نه شروع کیږي بل زید نه شروع شوی نو انتها کې برابر دی خو ابتدا کې به قام ورته نږدې ده سید یو طرف ته راغي ترجیح ده چې حذف نه سلامتی راشي بل طرف ته د نسب هم ترجیح ده چې جمله فعلیه کې به قریبه تبشي دا ولای د بعید دا تم نو تو ګره فین قلت کشرت اعتراض کی وجه سلامت من الحذف سلامت یا د حذف نه مرجحه للرفع تا ترجیح رفع تورکی کنه قلنا من جواب کی وایو هي معارضه د دې سره معارضه شوی ده بقرب المعطوف علیه چې د نسب په صورت کې معطوف علیه قریب وي فین قلت کبه کته دویمه پر به اعتراض کی وي چې یار معطوف علیه کار یو جوړه د امر سره فاصله مینس کې نشته دسه ده کنه فین قلت کسری ته به اعتراض کی ویلا تفاوت فی القرب معطوف علیه کار یو جوړه قرب کې تفاوت نشته ول بود یو بود کې بینهما د دوړو ترمنځ څنګه ایدل کبرى ايضا قريبه کبرام قریبه ده کنه څنګه امر سره منځ کې فاصله نشته ده غیر مفصوله عنها دا جدا نه ده عنها د دوی جملې نه کوم چې بیا تب شوی یعنی معطوفینا تاخیشه سوال جواب می کړو کنه یار قلنا جواب کو ته مونږ وایو هذا به اعتبار المنتهى سید د منتهى په اعتبار سره دواړه جملې دي اوله جمله ته نږدې دویمه جمله تقریبي دي انتها په اعتبار سره یو شان دي زید قام کې دواړه جملې په میم ختم شوي خو واما به اعتبار المبدا کې واخلې نو فالصغرى چې دا قام یادي دا اقرب ده او زید قام به بعد ده تاسو په شولې پنځو سورتونو کې د دریم بحث پنځو سورتونو کې درې سورته و شرف اولا نسب اولا او دواړه برابر څلورم صورت چې نسب پکې واجب وي رب پکې د سره جایز نه وي نسب پکې واجب وي دا غیر بار دوه صورتونه ذکر کړي یو دا چې کله دغه اسم کوم چې په مزان د ما عزمر عامله کې واقع دی دا پس د حرف شرط نه ان لو نبس واقع وي پوه نه شو کم اسم چې په مزان د ما عزمر عامله کې واقع دی کچره دغه اسم پس د حرف شرط یعنی د ان نبس واقع وي او د لو نبس واقع وي نو په دې صورت کې به نسب واجب وي ان زیدن اکرمته بوي اکرمته ان زیدن اکرمته نشوي لو زیدن اکرمته بوي لو زیدن نشوي کنه پوه نشي دا یو شو دویم صورت کې مرف نسب واجب دی اغالا چې کله د حروف تحديدونه پس واقع شوي اغا الله لولا لوما او هلا دا څلور حروف تحسيس دي هلا لولا هلا الله لولا او لوما دینه پس کده اسم واقع شوی نو نسب واجب دی لولا زیدا اکرمته زید نشوی هلا زیدا او الله زیدن پیږي کنه لو ما زیدن نو رفع بکی ناجایز ده صرف نسب به نسب واجب ده څو صورت شو د وجوب نسب د پاره دو صورت شو کنه نه پیږي او تو ګورئ ويجب النسب او واجب ده نسب اي نسب الاسم المذكور نسب ده اسم مذکور تابع ده غزول اعتراض جواب ده بای چاله شریط دي تفسیر شنو به هونه سبا سم واجب دي صرف دې صورت کې ولې یاد بعد حرف شرط ويجي على شریط دي تفسیر والے سم نه یادوما کوم چې یقیني على شریط دي تفسیر والے سم دی غنه یادوما بلکې کوم چې په مزان د معذمر عامله کې واقع دي چې کې د على شریط تفسیر سره د نورم احتمال وي هغه یادوما دغه اسم مذکور یادو کچری دا پس د حرف شرط نه وي الک حرف شرط خودري دي ان لو او اما حالن کې اما په باره کې مخکې تیر شوی
کچری د دینه پس طلب نوی صيغه د طلب امر نهي دعا نوی نه به رفع اولاد او صيغه د طلب وی نه به نسب اولاد او ته چې نسب واجب دی راڅن خبرې کې مړ وای صرف او صرف ان او لو یادوم اما نه یادوم ویږي کنه به کمره والمراد به مراد بحرف شرط سره ها هنا دلته ان او لو دي سره پاتشل اما فان اما چدا وان كانت من حروف الشرط اگر کاغم د حروف شرط نه ده اغه ځکه نه یادو په حکمها ما سبق دغه حکم مخدر شوی او کنه من اختیار رفع شرف او مختار وی مع غیر الطلب چرستی فعل طلب نوی و اختیار النسب وی مع الطلب چرستی فعل طلب وی پوه شوی بی یو وکذا هم دغشان یجب نصبه وکذا عتب دی په مخ کې باندې او النصب معنی ويجب النصب معنی یعنی واجب دی نصب بعد حرف التحديد پس د حرف تحديد نه حرف تهذیز معنی حرف ترغیب چای کې سړی په یو فعل باندې راغب کوي دا سی وکا او هلا والله ولولا ولوما وانما وجب النصب دلته نصب واجب دی بعدهما بل دوړو صورتونه کې یعنی د حرف شرط نه بس او حرف تحديد نه بس نصب واجب دی ولی ځکه حرف شرط او حرف تهذیز وجوبي تور داخلي دل په فعل معنی دا حروف شرط او د حروف تهذیز داخلي دل واجب دی بچا فعل باندې نو که دا فعل لفظا ذکر وی او که تقديرا وی حذف وی او کمنګ دغه اسم طرف ورکونه به خو په چا داخل شي په اسم باندې به خو د قاعده مخالفت راشي هرن کې فعل باندې داخلي دي واجب دي موږ وایو غفير حذف دي چا باندې چې داخل دي وکذا يجب نصب كما ده وانما وجب النصب بعدهما وللوجوب دخولهما على الفعل ذکا واجب د دخول د حرف شرط او حرف تهذیز په فعل باندې کدا فعل لفظا ذکر یو تقدیرا وی لاول مثال له حرف شرط مثال ان زیدا ضربته ضربك دلته زیدون نشویلې ها که زیدون دی ویلو به خلک وي حرف شرط به اسم داخل کړي دا جایز نه ده مثال لحرف الشرط والله زیدا ضربته دا د حرف تهذیز مثال له زیدون نشویلې ذکر دی په فعل باندې داخله دل واجب دی او که زیدون وي خلق به وي په اسم باندې داخله کړي مثال لحرف التحذيد تاسو په شولې کنه برحال اول نمبر من د حروف د ما ازمر عامله على شديده التفسير تعریف کړو ګستاسو ذهن کې او به ورلا څلور سنتونه بیان کړو او به پدریم نمبر کې من دو عنوانات سره درفي د اوله مسله کړي وا او وزینم بیان کړي چې چلته نسب اولاده عتب جمله فعلیه باندې للتناسب پس د حرف شرط نه پس د حرف استفهام نه او پس د اذا شرطیه او د حيث شرطیه نه او ورپسې پس د حرف نه بنا امر او نهي نه مخکې او به خوف لبس المفسر غسي دي شوی وکړه او دا دریم صورت چونه نمو ویلو شرف او نسب کې دواړه جایز دي چې کله د اسم په داسې جمله کې واقع وي چې دا غینه مخ کې داسې جمله اسمي چې خبرې فعلي وي او څلورم صورت مولا بیان کو چې نسب واجب دي دا غي دوه صورتونه وشو برحال اخیره بعد چې رفع په کې واجب ده نو هغه قسم وګدا ده